پیسو روان کی انشاءالله او بشي مړه پیسې ورله شرط نه دی چې معذوره خدای به وستی دی که نه پخپو معذوره او د قربانۍ پیسې ورسره نه وي خدای حج له به ولی نو خدای به مونږ هم بوځي حج له انشاءالله. حسین احمد مدني رحمت الله علیه وی هغه جړه مې الله قبول کړه نو مدینې منورې ته الله پاک بوستلما او اتلس کاله مې په هغې مصله د احادیثو درس ورکو په کومه مصله چې به نبی علیه السلام د احادیث اتلس کاله په هغې مصله الله کېنو نو اوس خلق وایو حسین احمدي مدني ورته ځکه وایي ښه اتلس کاله هلته ویستل په مسجد نبوي کې به یې د احادیثو درس کو نو شوق سره وایي صلی الله علیه وسلم ښه بچو درود شریف وایه دا مقبول عمل دی په دې کې مردود نشتا درود شریف د چا مرد کیږي نه څوک چې دعا غواړي مخکې درود وایي وروسته دا دعا پکې په منځ کې ګیره کی دا دعا به چرې نه رد کیږي چې دا د دوو درودونو په منځ کې راشي نو درود شریف وایه ښه نبی کریم صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم ښه لن درود شریف زوت که وصلی الله علی النبی الامی بس دا زوت که دا وایه ښه بچو په لاره ځئ او راځئ سبق وایه ښه تاسو ته معلومه ده دا مدرسه دارالتقوا ستاسو کلي او علاقه کې د یو دین باغ دی ښه اول ذهن کې ور واچوئ چې مدرسه د دین باغ دی ګورئ ښه دا به نه وایي چې دا د مولي صاحب کور دی ښه د کم مولي صاحب کور دی مدرسه چا کور کړی دی دا د دین باغونه دي دا مدرسې ښه دې کې مونږ دین له اوبه ورکو دا ګولالي پکې تیارو یو عالم لیکلی دی وی شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه زما خواله راغی زه مرید وم چې شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه راغی ما په یوه مدرسه ګرځو په بله مدرسه بله وی چې رسختېده ما ته وی چې دا خو زه تا په پردي باغونو وګرځولم هغې باغ له دې پوه نه وستم د کم باغ بنیاد چې تا باغ نه دی لګولی ما مدرسه نه وه لګه وی ما ړکې وخوړه چې ښه دا مدرسه د دین باغ دی او د حضرت رای دا ده چې علاقه کې د دین یو باغ ولګوه شیخ زکریا صاحب رحمت الله علیه راته ده ووی چې وی حضرت رسخت شو نو ما په کلي او علاقه کې د دین یو باغ ولګو د مدرسې افتتاح مې وکړله نو کلي او علاقه کې مې د دین یو باغ ولګو دا د دین باغونه دي ښه دې کې دین ته مونږ وده ورکو دین ته اوبه ورکو او دین مړ کېدو ته نه پرېږدو ښه کو خلک کمپنو والا قرآن کریم غلط چاپ کی څه سپارې مخکې او څه وروستو څه آیاتونه مخکې او څه وروستو نو مونږ چې مدرسه کې قرآن روالو که نه مونږ وایو دا قرآن کمپنۍ والا ته واپس که ښه دې کې دلته غلطي ده خو مولي صاحب تا سره لیباټري ده او که نه دا مدرسه نه ده پاسه حافظ صاحب ته قرآن شروع کا وړوکی ماشوم به قرآن به ما پسې راوړي مولي صاحب دې کې دې ځای کې غلطي ده زم بچیا تا ته څنګه پته ده وی مولي صاحبو ما چې کم قرآن د استاز نه په یادو یاد کړی دی دا قرآن د هغې سره برابر نه دی ښه دې کې غلطي ده دا د دین چوڼۍ دي ښه مونږ دې کې دین له اوبه ورکو اوبه ښه داسې حافظان تیارو خدای دې نه کي که یو قرآن مجید هم لیکلی نه موجود انشاءالله داسې حافظ به درته ودرو چې ټول قرآن به درته په یاد واوري انشاءالله ښه زه مخکې مدرسې ته ورغلم حافظان یې راته ودرول وی دې ختمونه کړي دي یو د قرآن حافظ یې راته وښودو وی مولي صاحب د قرآن هم یاد کو او په یوه ورځ کې ټول قرآن دوباره خپل استاز ته واورو په یوه ورځ کې ښه ټول قرآن اورول نو که دا لیکایي نه که نه او دا مکتوب قرآنونه نه نو سینو کې دند قرآن شته مونږ قرآن دوباره بیا هم تا ته ښودلی شو دې کې د دین حفاظت کیږي دې کې د قرآن حفاظت کیږي دې کې د تبلیغ حفاظت کیږي دې کې د جهاد حفاظت کیږي دې کې د تصوف حفاظت کیږي دا مدرسې د دین مرکزونه دي ښه چې مدرسې وي ستا کور کې به د قرآن حافظان پیدا کیږي ستا کور کې به د قرآن عالمان پیدا کیږي او چې کله مدرسې نه بیا به دا ختمیږي ښه نو دا مدارس چې دي
دا د وخت ضرورت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مسجد نبوي کې مدرسه جوړ کړله، یوه ډبه نوم یې وله کېښودو صفا، او د طلباو نوم یې و اصحاب صفا، او استاذ یې و نبی کریم. مدرسه صفا، طلبا اصحاب صفا، استاذ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ننم هغه ډبه شته دی ښه، ننم هغه ډبه شته. خدای موله بوزه او خدای درته وښیه. اوس خو لږه ګرانې لاول به پکې ډېره موقع میلاوې ده. اوس چې ریاض الجنت ته کله ځئ انشاءالله نو هغه ډبه پکې وینئ، لار کې به درته هغه راشي. داسې یوه ډبه ده، د کجورو یو ګونګ به پکې ځوړن و. طلبا چې به پکې کجوري پخېدې جو راغستې به یې ترې خوړې وی او ځان له به یې سبق وي. کجوري به پخېدې هغه به یې خوړې او په هغه ډبه به ناست و، د احادیث به یې زده کول. یو ورځ پکې یو طالب ډېر وږی شو، ابو هریره نوم یې رضی الله تعالی عنه. وی ډېر وږی شوم نو داسې ناست وم. ما چې چاته ووایم چې وږی یم؟ دې کې یو صدیق اکبر ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سلام جواب وشو، خو هغه هم تپوس ونه کو، ما هم څه ونه وینو، نه مې شو ویلی. دې کې بل راغی عمر فاروق رضی الله، سلام جواب وشو، هغه هم څه ونه وی، ما هم څه ونه وی، نه مې شو ویلی. که نه ملګري ته سړی نه شي ویلی که نه. وی دې کې چې مې وکتلو استاذ محترم نبی کریم صلی الله، بختور صحابه و چې استاذ نبی کریم صلی الله. زما استاذ راښکاره شو، چې ما وکتل نو زه په چړا شو. ما ته وی ابو هریره ولې؟ وی زه ټینګ نه شوم. ما ورته د الله حبیبه لوږې بدحاله کړې یم، وږی یم، ډېر زیات تکلیف دی راته. چا به راله په سر کې سر باندې خپه کېښودی، په ده د میرګو غوټه ده، په ما د میرګو غوټه نه وه، خو زه لوږې بدحاله کړی یم، زه لوږې بدحاله کړی یم. په داسې حال کې به په صوفه کې مدرسه په مسجد نبوي کې چلېدله. وی نبی علیه السلام راته وی چې راځه طلبا الله نه وږي کوي ښه انشاءالله. وی نبی علیه السلام پی راکړه چې دا والا یو لوښي کې، خو وی چې ورشه د صوفې ټول طلبا ولی ورکه. ما وی دا یو لوښي پی دی، دا ټول طلبا به اسکي. وی نبی علیه السلام وی چې ورکه. وی چې لاړم اوس ما لا نه دي څکلي، وی چې دي له ډومبې ورکړ، ټولو ترې نه وڅکله او پیلا په خپل حال. نبی علیه السلام ته پته وه چې د ډکې ګیله راغلې. ما ته ابو هریره وڅکه، ما ترې وڅکله. وی چې نور ترې وڅکه، ما ترې نور وڅکل. وی چې نور ترې وڅکه. ما ورته چې شبیتو یا رسول الله، الله حبیبه موړ شم، موړ شم، باس نور نشم څکلی نه، موړ شم، موړ شم، موړ. نبی علیه السلام ته ابو هریره به ورته وی الله حبیبه ګېډه مې ستا په احادیثو مړه ده او سترګې مې ستا په لیدو مړې دي. موږ نه کوو خوراک چې تا ته ګورو سترګې مړې دي، چې ته احادیث وایي نو خېټه مړه ده، بس تا ته به ګورو سترګې مړې دي او ته به احادیث وایي خېټه به مړې. په داسې حال کې په مسجد نبوي کې مدرسه وه. ما ورته چې شبیتو یا رسول الله. بل یو مولي صاحب تقریر کې وی چې نبی علیه السلام ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورته وی چې د الله حبیبه میږی مې پې ورغړم، لکه د میږي د الباس پکې نشته دی، خو ویلي چې شبیتو یا رسول الله، موړ شوم ای د الله رسوله. نو ته خپله ترجمه یې کوې، نو داسې خلقو ته مه وایه چې ابو هریره دا بل طرف والا. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورته وی چې میږی مې پې ورغړم. دا خدای بنده دا د صحابه متعلق داسې مه وایه که نه. وی نبی علیه الصلاة والسلام پښتون وی، په روان به په لاره او څادر به پسې راکشه. مې د خدای بنده راته څه ګډې وډې وې، څه به ګډو وډو سر شوې. داسې وایه چې امام الانبیا به څادر ګرځو، په ګرمۍ کې به یې په سر کېښودو، جانماز به یې کو، نو څادر ګرځول سنت دي. نو د دې نه د نبی علیه السلام وی پښتون او څادر به یې په اوږه پروت و، نعوذ بالله وی راښکبه شو پکې چې نبی علیه السلام روانو. مطلب یې لکه دا خپل دغه ثابتو، مې دا ته څه په ګډو وډو سره شوې. داسې وایه چې څادر ګرځول سنت دي، دا ډېرې فایدې دي. نبی علیه السلام به داسې په سر کېښودي چې غارمه به وخه، چې مونځ به یې کوو داسې به یې خور کو، نو دا ګرځوه دا ټیک دي ښه. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه ورته وی شبیتو یا رسول الله، موړ شوه د الله حبیبه. وی ما ترې وڅکل او ټول د صوفي طلباو ترې وڅکل، بیا هم لا په لوښي کې پی باقي پراتو. دا د صوفي مدرسه وه، صحابو به سبق وي او امام الانبیا به استاذ. داسې ښکلي شاګردان یې پیدا کړل، داسې شاګردان یې پیدا کړل
چې هغه شاګرد به په لار روان نو شیطان به لار پرېښودوي. عمر را روان دی. داسې شاګردان یې پیدا کړل چې نبی علیه السلام صحابو ته وی لو کان بعدي نبی